څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په باجوړ کې نن سبا دا کوم حالات روان دي دا تر اوسه نه دي روان. په دې کې زمونږ د سلګاو زرګاو شهیدان شوي دي او بار بار چې کوم د دې لپاره پریس کانفرنس کیږي او د دې لپاره ریلی نه کیږي. لیکن موږ مخکې په جلسو کې دا خبره کړې ده چې د دې لپاره واحد یوه لار ده او هغه زموږ د خلک نه اختیار کوي. هغه لار دا ده چې موږ څومره پښتانه دي دا د سیاسي څومره پارټیانې دي د دې نه چې موږ دې راواوړو موږ یو د پښتنۍ لار اختیار کړو. هغه په هر ځای کې پښتون دی چې هغه سره موږ شانه بشانه ودرېږو او د پارټۍ جنډې چې کوم دی دا موږ ښکته کړو. بالکل د پارټۍ نوم چې کوم دی دا بالکل موږ ختم کړو دا موږ ښکته کړو او یو پلیټفارم باندې موږ ودرېږو او دا کمې روپۍ چې زموږ او ستاسو په دې جعلي کمپین باندې لګي په دې جعلي الیکشن باندې لګي دا روپۍ موږ او تاسو راوالو د دې قوم د یووالي دپاره او د دې قوم متحد کولو دپاره او موږ بالکل د الله د رضا دپاره راپاڅېږو. انشاءالله العزیز زموږ په دې علاقه کې فوراً په دې علاقه کې به امن نازي، په دې علاقه کې به دهشتګردي نه وي، په دې علاقه کې به اټاري کلینیک نه وي. زموږ نه یو کس چې کومه دی هغه نمبر په نمبر باندې چې کوم دی شهید کېږي او په دې علاقه کې یو غمخور دی نو یو ځل بیا هم د خپل سیاسي رهنماونه او د خپل څومره مشران دین نه مطالبه کوم چې د الله په خاطر باندې راشئ د الله د رضا دپاره او صرف د الله د رضا دپاره چې کوم دی دا کار اختیار کوي. انشاءالله العزیز امن به راشي.